کتاب الاطعمه دا اطعمه جمع د طعام دا او وجه د جمع راوړو اشاره د انواع د اطعمه ته یعنی اقسام د طعامونو او احکام د طعامونو زه شو اطعمه د طعام جمع ده او وجه د ایراد د جمع اشاره د احکام او اقسام ته یعنی بل قسمونه د خوراک او بل احکامات د خوراکو چې د هر چیز د خورلو یو طریقه او د هر چیز مختلف طریقې لکه ډوړې وربشه کجورا اوبه پونه چې کنه حریزه عقیصه حیص وغیرہ دا اقسام ذکر کیږي او آیت سان دی او خلاصه دا ده چې او بابونه په کتاب الاطعمه کې یو کم شپېته دي یو کم شپېته ابواب دي احادیث پرې 112 دي مکرر پدې کې 90 روایتونه دي او هغه روایت چې غیر مکرر دي هغه پکې 22 دي معلقات د صحابه او د آثار پکې سوال نشته جلو وقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما كسبتم وقول تعالى وقول تعالى كلوا من طيبات ما كسبتم وقول الله تعالى كلوا من طيبات واعملوا صالحا بس ګوره چې څومره نسخې دي نه پای کې د کلو من الطيبات من طيبات ما رزقناكم قران کې کلو نشته دلته ابن بطال شرح د بخاری هغه لیکلی دی چې دا وهم د کاتب یا دراوی دی قران کې د انفقوا من طيبات ما رزقناكم دی او قرات مشهوره انفقوا دی او دلته کلو ذکر دی او ډیر نسخو کې کلو دی او امام بخاری دا درې آیتونه د ابواب الاطعمه بنیادی حیثیت باندې راوړل چې اشاره ده چې رسو څومره اقسام د اطعمه را روان دي او دغه د خورلو د نه خورلو دغه بنیاد چې کوم دي دا آیات ثلاثه دي جی قال حدثنا محمد بن يسير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن الوائل عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم الجائع وعود المريض وكف العاني قال سفيان والعاني الاسير حدیث مخکې تیر شوی دی کنه ډوډۍ ورکه چاته وګیتا او تپوسو کې د بیمارا او عانی قیدی آزاد کې الانی الاسير جی قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن صالح عن ابي حازم محمد ابن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما شبع آل محمد من طعام 3 ايام حتى قبضا بس ما شبع آل محمد توجه کا نه دې مورشوي آل د محمد عليه السلام د یو قسم د طعام نه درې ورځې تر دې چې حضرت روح واغستې شو توجه کا ښا ورست روایتونه را روان دي چې نبی علیہ السلام خو په نور باندې ډوډۍ خروله ابي وره باندې ډوډۍ خروله حدیث راځي صحابه خروله او دې حدیث کې خراج چې ما قوبذا من طعام 3 ايام ما شبع درې ورځې په ډوډۍ مرخوا نه وشوي دغه جواب یاد کړه ما شبع آل محمدin من طعام 3 ايام متتابعين نفي د تتابع دا نکی نفي د مطلق شبيه یا شو مطلق شبيه نفي نه دا بلکې نفي د شبيه په طریقې دا توالی سره دا پر لپسي یا شو دیمه نقطه او جواب یاد کا اغدا دے چې ما شبع عدم شبع لوجد عدم وجدان د ماکولات نه نوا بلکې ولوجد ایثار د ماکولات نه سوته په پونه شوي عبد الوارث مولوی سیولا ډوډۍ ملاو شه د مدرسې نه یوا نو دې ملمرا غیل ورکه مرزو ماخام پر گزار تو نو ماخام یو خورا نو ما شبع فی اليوم نو سمانا دې نن اوګه پاتې شو د دې وای نه چې ډوډۍ دې څخه نه وا دې خپل برخه بل ورکړه یا شو متتابعين قید بلګو یا ما شبع ازرا فقر نه ازرا ایثار نو روایتونو سره اتفاق راشي په دې پوښوي کنه جی
وعن ابي حازم عن ابي هريره قال اصابني جنون شديد فلقيت عمر دا هغه روایت ته چې کوم اکثر علما د بخاری شریف په ختم کې وایي و ابو هريره هغه صحابیو چې دیو کې شیو ډوډۍ نه ملاوي دا نغی خو به سوال نه کاو نو حاشیه لیکل چې دای وخت دستور داو چې یو سړي به چاته چې ماته د سورته بقره ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الاخر ما بمؤمنين دي ترجمه او تفسیر راته بیان کا دې پوښتنه دې براځي کوته زو چې کوته ورا ډوډۍ به په خوړل دا تفسیر دی دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ شو نو مخکې دې چې بار تراوت عمر سے پلا را روانو دې عمر سے ابن دایت تپوزو کې جماعت یو آیت توخایا نو عمر سے کوته دن شو او نور خبره ورته ونه کړه چراغه نو دې په لار به وشه شوی د نبی رسول الله والسلام په لار راته دی حضرت سے نو یو آیت ترجمه تاسو وکړه نبی رسول الله راځي چې راځي چې نو کوته بوته یو غټ کندول د پيو ماشاءالله هغه ټک بیا بوره اوس کوي اوس کوي بیا اوس کوي بیا اوس کنه دیوی مخی خدا خیټه زما د لا دی تیر سره جوخته شی و چې پای میوس کړ نو پشان د تیر بالکل برابر نه غشو دې ته نه غنوي ها اگر تاسو د خیټه داس بالکل نه ده او چې کنه نو بالکل نه غشو یعنی خم مور شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دول اصحاب صفوجی ټول تواضع وکا اغیرال او ټول په ورکه په ټول باندې بوس کو په اوس کو نو حضرت خو نور خلق مړول حدیث کرا چې ما شبیا ما یاد شو نفی د شباتی توالی شو یا نفی د شباس شو ایثار شو پوښ کنه او تیم ایثار شو مخکې راځه جی من كتاب الله عز وجل فدخل داره وفتح علي فمشيت غير بعيد فحررت لوجهي من الجهد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله ابي رسول اصابني جود شديد ما تو سخت لوگو رسیدا فلقيت من الخطاب فاستقرأت آیت من کتاب الله ما طلب دلستو کو دغه نه یو آیت الله د کتاب فدخل دار عمر سے کوتلار وفتح علیا وشکنا او ویلست بما بندایت فمشيت غیر بعيد نزل لري لاړم فخررت لوجي فمخبانه پړمخیتا شم د وجه د لوګینا فذا رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم علی راسي قتل میں نبی علیہ السلام زما په سر ولاړو فقال ما یا باهر یا دغه د محبت او ترخیم یا باهر یا با هريره قلت ما لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا فاخذ بيدي فقامني الله اکبر نزي درو لما وعرف الذي بي اوئی پی جند هغه حالت تلوږي چې کب ما باندې فانطلق بلا رحلی زي بوت مخبل کورتا فامر لي بعص حکم کما دې پارا په یو لوی کندول لوی پیاله خلوی کندول شي کنه الله مل بند شاودونا فشربت منه ماته اسکل ثم قال ماته ود يا باور بیا اسکا فوت فشربت ثم قال ماته ود فوت فشربت بیا اسکا ماشاءالله حتا استوى بطني تدیج خیتمی بالکل برابر شوا فصار كالقدح پشاند س دغش نیغا قاضی فلقیت عمر رالم عمر سے سقا و ذکرت له الذي كان من امري ما تو بیان کاغه خبره چې زما د حالاتونو امري اي من احوالي ما ته زوګي شوما او تا ته ما آیت پیش کړو تا آیت له ستلاري او دغه سوګه پری خدما وقلت له ما عمر سے توي تولى الله ذلك الله ما دې پارا باعث وګرځاو من کان حق بي هغه سوچ تان زیات حقدارو مانا ما خطان ډوډۍ غوښته الله پیغمبر راولې عليه الصلاه والسلام جاي والله لقد استقرأتك الايه ابا ورز قسمی دی په الله باندې ما طلب د لستلو کړو طلب د خودنه کړو تانه د آیت ولا انا اقرا لها منك یا چې ولا انا ونوي ولا انا او خامخ زچوما اقرا لها منك اغه آیت د تانه خلصتون کېوما تانه مال خراته آیت او ما غوتاتې چې ما بودن اوس تفصیل نه وخه ونشي روټه برابر نه وخره
فقال عمر والله لنكون ادخلتك قسم دې په خدای کې ما ته کوته بوتل روټایلا احب الی من ان يكون لي مثل خمور النعم دا ما ته ډیر زیات محبوب د دینا چې مال الله سر ساوري را کړي یا رستا په دې خبر ز په نه شم ما چې ته تاسو کې جما ته آیت زلانه ستوته کې دا وی چې ته وګ شوی نو قسم دې په خدای ما به تاسو خسته روټه خورو سبحان الله خو چې کور کې سي نو هغه دانه چې بس په یو هوټل ته منډي وکړه بل هوټل ځکه خو بیا موږ راځو نه کنه مخکې نه باب التسميه على الطعام والاكل باليمين ګور علماء کرام دې نرستو مسائل ذکر کیږي دا بالکل آسان دي التسمیه علی الطعام نوم د الله اغستل پروټه باندې والاکل بالیمین او خوراک په خلاص باندې اسلامی طریقہ خوراک په خلاص اور ابتدا په بسم الله و ببرکت الله سره تشوا بسم الله و ببرکت الله او کته و چې و بسم الله نو بس کافی ده یو مجلس کې زناستم یو کس وی چې بسم الله و علی برکت الله یو کس ورته مرزا علی برکت الله دې جيب کې کېدل چرته نه وړه روایتو کې بسم الله فقط ذکر دی وعلى بركة الله نشتري وقد رأينا وتتبعنا الآثار وما رأينا في الآثار حرف على ولكن رأيت حرف با تیشو گنا دا ما سقا مستدرک حاکم دے او دی سلورم جلد علماء کرام اور صفحہ 107 ٹھیکی وببرکته اشتے 107 صفحہ دا روایت تے ابو العباس دیوی گونا تمہارو بصر اذا اصبتم مثل هذا فضربتم بیدیکم فقلوا بسم الله وبرکت الله هذا حدیث سید اسنادی ولم یخرجاه دا حدیث دا مستدرک حاکم حدیث صحیح دے البتہ بخاری مسلم دا خپل کتاب کے نے ذکر کرے ٹھیک شو احتاس په درسونو کې وای کنه شیخ القرآن خبر څنګه وا الکا استدلال په مستدرک جائز نه دی امام زاهبی سو پر چې تلحیقات زاهبی نیکتلی ورپسې تلحیق دی د فقولوا بسم الله وبرکت الله صحیح دا وا صحیح دی بسم الله وبرکت الله اوس کی چر یو سړی وی وعلى برکت الله نو با په مان دي اعلی قرازی کنا نو دا به روایت بالمعنی شي او بسم الله و برکت الله روایت بالفاظه شو چلو وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني انه سمع وهب بن كيسان انه سمع وعمر بن ابي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام په پرورش پیغمبر علیہ السلام وکان یدی تفتیش فی الصحفا او لازما چې چورلې د په کاسه کې الله الله ګور مولانا سیوا حدیث کې درې ادب شو بسم الله بوای یو خریبه په خلاص دعا او خریبه د خپل مخنا د بل مخ کې بلاس نه راکې اگر چې پاکي سالاس پاک دے خدا داد انسان پر طبیعت کی دین تنافر پیدا کیږي دبل پلاس کنا تتیج و صافت فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غلام ای بچیا سم الله واغلت نم د باری تعالی وکل بیمینک بخلاص خرا وکل مما یلیک او د مخی نه خرا فما زالت تلک طعمتی بعدو همیشه دقه طریقه د خوراک دینه پس زما باب الاكل مما یلی یاد کړه دغه طریقه د خوراک یعنی طعمتی بعدو نو معنا دغه کیفیتو چې ما به دغه څه په خلاص خورل بسم الله بمیلا او مکه به خپل مخه نه خورلا باب الاكل مما یلیه بعد بیان د طریقه د خوراک د مخه خپلنا وقال النبي صلی الله علیه وسلم اذكر اسم الله یاد کنم د الله پاک ولياكل كل رجل مما يلي هر سره به خپل مخه نه خوري
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن الحلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن عمرو بن ابي سلمة عن عمر بن ابي سلمة وابن ام سلمة زوج النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام بنځه ورته وای کنه. اچھا قال قلت يوم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم طعام ما يرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روټه خورلا فجعلت اكل من نواحي صحفا ما خورد اطراف د کاسینه کله یو زینه کله بل زینه. فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم كل مما يليك بچو د مخکې نه خورا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان ابي نعيم قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبته عمر بن ابي سلمة ربيبه ويا راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم روټه په داس حال کې چې حضرت بنځه وکنه عمر ابن ابي سلمة لکه مخکې روایت کې تیر شو. فقال سم الله كل مما يليك جی باب من تتبع حوالي القصعه مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهيه. شابه باب دې په بیان دي من تتبع حوالي القصعه هر هغه څوک چې طلب د طعام کوي د غاړو د کاسینا ما صاحب د خپل مرګري اذا لم يعرف منه کراهیتن کله چې دې نه پیژني دغه نه بدګنل سماره شو. دا کل مما یلی کا سمری وجوبی نه ده خپل د مخ نه خره دا آداب د طعام نه ده. هغه چې تاسو سره داس مرګره ناس دي چې دغه مخ کې تلاش وچت کی دي او هغه بد نه غني طبعا بد نه غني چې هر کله طبعا بد نه غني نو شرعاً بد نه دي نو کې تو اخره نو ګناګار نه. لکه مثلا تناسب استاد بیبي ناسه روټه یو ځای خوره کله دغه مخ نه نوړې اوچته کا کله هغه استاد مخ نه نوړې اوچته کی نو دا د محبت خبري اګه تاسو چې ماشوم ناس کی هغه ماشوم ګره طبعا استاد مخ نه خوري تا مخ نه لازم چتي حالانکه هغه ته مخ کی خپل غاړه ورته نږدې وي دا محبت وي چې کله زین دا سنت خدا کې کنه و نه شي کنه یو ځای روټه ته کې نه او ته دغه د مخ نه اوچته واخره پونه شوي دا به چې د خما سره زبردست محبت دی یو راته ځان راورسو سره دې مشکل او یخیا واکي پوښ کنه او قرباني کې سبق او خذوت مخکوم کنه د اخري مخکې شابه. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا ان خياطا بشك یو ټیلر درزي ان خياطا یو ټیلر درزي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم له طعام صنعه له پاره طعام چې له پخ کړو یو درزي پیژنه کنه دیو کې تاسو ټیلر وایي عاجز نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دعوت کړو او روټه ولا پخ کړلا او حضرت توي چراشي جی انا سوی فذهب تمہارا رسول الله صلی الله علیه وسلم ز نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی الله علیه وسلم فرأيته نماو کته حضرت سے یتتبع الضباء تعالی شکول دکری د کدوانو من حوالی القصعه اوځي د خپل مخ کی د خپل طرف د کاسې نازه پزه حاصل کتلې دا تا کتل الله سجد کوي دا کتل ګور مولانا سیوا دا خبر یاد کړئ بعض خلک وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې پلیټ کې زه په زه نه کوم ځای کې ډکروا دلته نه التنا اوس سوال دا دی چې حضرت خو بل منکی وای چې کل مما یلی کنو پخپل ول خور د بل د مخینا یو جواب دا چې لا ظالم یعرف الکراهیت حضرت پته و چې د رسول الله لا صحیح برکتی غنا او د پیغمبر علی السلام د لاس کوم ځای کې لګیدلو دغه زین خوراک هغه خپل فخر غنا لہذا په دې کې ښکار نشته دیمه خبردار زم دی حاشی او نقطه ذکر کړی دا او دا ډیره خسته ده چې المراد انه يتتبع من حوالی جانبی من القصعه لا من جميع جوانبها حضرت د خپل طرف قصعه چوا دغه نه لکه ستاسو دا قصه دي تر نو ته دې جن خوري نو کله دلته نه واغلي کله دلته نه واغلي کله دلته نه واغلي کله دلته نه واغلي نو دې ځکه زه په دې لکه دې ستا مخې دلته ډکرا دلته واله دلته ډکرا دلته واله دلته دانه چې دې جن نه چته مشکل ختم دی فلم ازل احب الضباء نو دینه پس زامي شو مجمابه کدو خوخو
ځکه دا د پیغمبر علی السلام په سبزیانو کې ډیر زیات خوخو تر دې پر امام محمد علیه الرحمت سزا مقرر کړی و یو سړی وی چې ما خو کدو خوخ نه دی حتی امام محمد هغه سزا ور کړی و چې د نبی یو شی محبوب ته وای زما خوخ نه دی ته مسلمان نه سبحان الله سبحان الله بعض بیان دا ترغیب او تقدیم ور کول طریقې د یمین ته او خوراکي او په غیر خوراکي هم لکه مسأله خو د اطعمه او دا په خلاص جوړه خوړل په خي طرف خوړل دارنګ جامي اغوستل په خایله سونا نو خایت پیسا وغیرہ وغیرہ وقال عمر بن ابي سلمى عمر ولي بیا وای اگر بیا راځي شابه وقال عمر بن ابي سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وبه قال حدثنا اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن اشعث عن ابي عن مسروق عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله باب من اكل حتى صبر داغه حدیث ته مخ ویل دي خو تا چې منډه ولل مانه د وکانه قال بواسط قبل ذي سبحان الله ګوره ما تاسو ویلي حدیث مکرر باندې بشک منډه وای خو چې کم ځای باندې نه پويږي یا ني تیر شي نه توقف کوي ځکه چې کنه او موږ ګوره مکمل هغه څه مطالعه کوو چې کم موږ یو هر څه ویلو په ارادي راځو پوهشئ انو دې ځکه یا ساته وکانه ضمیر دې شعبت راځي دې وکانه زما د استاد شعبه چو قال بواسطن وشي قال دی ویلو بواسطن په مقام د واسط چې دا دیو کلی نوم دی قبل هذا فی شانه كله لکه دا روایت ما ته دلته ذکر کړ دی تناوله و ترجله وکړه چې د شوبانه ما دا روایت په مقام د واسط کې اوریده نغي وته دا ټکی هم ویل فی شانه كله نو گویا کې د شوبا شاګرد د شوبانه په مقام د واسط او په بل ځای دوزن کې حدیث اوریده دي په پوښي مچوالي سرکار مکه منډه او شامه باب من اکل حتى شبع ګوره علما کرام په دې باندې ځان پوهه خاص دي آسان خو چې منډه ونه خبره بعضی علما حضرات فرمایي چې ځان مړول په دسترخوان باندې جایز نه دي بس تمره روټه خوراک چې ستا کې حیات د زندګۍ اگر رمق باقی پاتې شي خېټه به نه ډکای او اتباع هم وی وکید اتباع هم وی چې اجلس على المائده وانت جائع وقم عنها وانت تشتهيه کله چې په دسترخوان کې نه نو داسې حالت کې چې خوږه ورتا او چې پاسي نو په داسې حالت کې پاسه چې لکه نیمه روټه پون روټه نورم خوري شي نو دې سره وستا صحت خپاشي کیږي لیکن کې چرته ډیره روټه وخوري نو دې سره ګوره بیماریاں اور امراض پیدا کیږي اور شپ په دی باندې خو امام بخاری جو باب تړي باب من اکل حتا شبع نو کې یو سره تر انتها د مړخوا پوری چې خزان مور کی او روټه خوري نو حرام ده وي نه راځي ایسته خزان مور کی نو ګناه نشته ده خو په مېدی باندې بوج راشي دا دې بار خبره کوي ونه شو کنه مخکې ده وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه بس ګور دا حدیث تاسو مخکې ویل کنه دی کم ځکه ویل ترمذی کې ها اوله کې ګور دا ام سلیم چې دغه نه د انس مور وا اور د دې خاوند چې کله مرشه نو دی حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی سره نکاح وکړ ابو طلحه یو ورځ ګوري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه خبرې کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې کولی نو په خبرو کې لږ ضعف او کمزورتیا و دراغه اور
خپل خزو مسلمه ته چې مونږه سره روټه شته څه خوراک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یولید او هغه ډیر ضعیف ته لکه وګ شوی دی آی ورته چې نو خو نشته دا یو څوک کولی سو روټی دی د وربشي دا دی دا دل در کومه زر کو نبی علیہ السلام د یوسا ٹھیک شو نو مسلمه دا روټه د صادر په دی پیس کې داسې کې خو دې طریقې توکیره داسې کې خو دې دی خوښه دا صادر داسې کا بلاو کنه داسې دا صادر په داسې واچو کنه دا هوړی کې دا صادر په داسې واچو پټکا اوس نبی عليه السلام زه پوښتنه ټوک ډوړې چې وا هغه د صادر په یو سوکي کې ونغښتې هغه ابو طلحه په دې طرح کې خو دې هغه صادر بل حصہ ابو طلحه واچو چې پټشي چې څوک نه ګوري الله چې نبی عليه السلام لا ورک اچلار یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته پته ورې تاسو کې شوی او ما دا روټه راوړه پسود پسا زرا اعظم واه اکبر زرا اعظم پوښي انس منډه کړه دا خو انس ورکړو انس منډه کړه لاته پلندر تا نبی اسلام را روان دي صحابو ته میچرا ده ها ابو طلحه منډه کړه ام سلمې خزه ته خپل خزه ته چې لغون روټه وا حضرت خو صحابه ځان سره روان کړه خزه ناشنا خزه هغه الله ورسول عالم خفقیگا ما الله رسول عالم مانا دا چې پیغمبر خپل معجزه کار کول غواړي دلته کې تا شي کرامت لیکلې ده او نبی په لاس باندې خیر کې عادت شي چې کار کیه ته معجزه وي پیغمبر معجزه کار کول غواړي او مغازی کو تعویلو چې تا خو ورته ویلې دي چې زمره روټه ده او نه بیا ته پوښه بیا پیغمبر پوښه د کار پوښه بس مسله حل شو ٹھیک شو خالي چلو عارف فيه الجوع فهل عندك من شيء فاخرجت اقراصا من شعير ثم شابه فاخرجت اقراص راو اخر يسوق كوري وظيفه من شيء دور بشنا ثم اخرجت خمار لا به وخر خپل دو پتا فلفت الخبز ببازي ان غختر دا ټوکري په بازي سیده صادر ثم دست تحت صوبي او بیا دست زری اومندلي دا ټوکري دا ډوډۍ تحت صوبي زما د صادر لاندې وردتني ببازي او صادر ک بازي دې په ما باندې ردتني درېدا نه دی ګوره مته ته درت بازي هغه پات پرخه چوا هغه په ما باندې صادر ک ثم ارسلت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ولکلم نبی علیہ السلام څخه هذه فذهبت به فوجدت رسول الله صلی الله علیه وسلم في المسجمات کیو وما الناس فقمت عليهم التودرهم فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارسلك ابو طلحه دام د پیغمبر باندې وای شوا ایت ابو طلحه ولګلې فقلت ما نام او فقال طعام روټه دي پار قال وقلت نام او فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن معه قوموا نور مرګ ته چې پاسه او سوال دا دی چې لکه دعوت چې چالو کی بغیر د مدعو نو بل سره ناراضي لیکن کله چې د مدعو پوجي چې زما چې چا دعوت کړ دې زما مرګره دي او زما په مرګرو خوشاليږي نبی اجازه تراويستې شي مما وشو حاجی انطلقوا بين ايديهم او زته مخ روان شوما ها شبا حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت الله ورسوله اعلم ما شاء الله انطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا ام سليم ما عندك فاتت بذلك الخبز ندا ډوډۍ راوړله فامر بي ففتت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم کړي چوری کا ماته کا واثرت ام سلیم حکتن لا حاتم سلیم څنګه دا سرمن یو نری ونی تھیلای وا آی کی غوړیو ودا پیرا خوشی کا دا پی واچوا نو غوړی په توې کړو غوړی د ډوډۍ پخ کړه شو سو کتن ګلې بازار کې ها فادمت ثم قال فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قال فی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان نبی علیہ السلام په دې ډوډۍ کې څه دم وکړ څه دعا وکړه وګوره دا د پیغمبر ستاسو خصوصیت و اوسم په پنجاب کې چې خلک خیراتو کې نو مولوی ته تراشه دي په دې باندې دم واچو نو مولوی صلی عقل مال کراو چې مال کتم کې بیا ټولو کې لګا واچو
جی ما شاء الله ان يقول ثم قال اذن لعشرة فاذن له نبی علیہ الصلوۃ والسلام زلار چې طالبان ته چراشي فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا چې مارشل بس بخاری کې باب ثابت شو مړخوا پر خوړې شي ثم خرجوا ثم قال اذن لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذنوا لعشرة فأكلوا القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا او 80 كسان شاب تكرشا قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم 130 كسان هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل طعام من طعام حضرت چاہتا کور کې روټه شته نو یو سړي جما څنګه طعام دی یو سوا یعنی سمان شو سکم سلور کلو شو او نه فاو جنا هغه واغه گله شو او جنا او مخله شو واغه گله شو ثم جارج المشركون بیا راغ یو سړی چې مشرکو او مشعان طويل ببر سره خوګد پوجا کنه مشعان او راخلی وختو ځرند وختو لکه وخت په کته ځرند او طويل خوګد بیگانه من په ګډو بيزو يسوقها چغې شړلې باندې سرولې شړلې فقال نبی صلی الله علیه وسلم ابيون اماتیا او قال هبا الکدا شه د بخشش دی یا یا خرف د خرج شه دا ماننو چې مال راکې ښه یا ساتي ښه خلک دا روایت پیش کوي نو پويږي پینا دا نو چې نبی اسلام د مال ته اتیا راوړي دشمن نه بسنګ اتیا اخلي تا نبی اسلام مطلب د عاتیتن ادا ساتیه د چالوړي یا هبه د چالوړي ام به یا د خرص مال دی قال لا بل به دا د خرص مال دی قال حد فشرا من شاتن حضرت یو ګډه واغستا فسنیات یعنی فسنه مې وکړه شواري سرکار څنګه حلال کړه شو ټک ټک کړه شو وغیرہ وغیرہ وامر رسول الله صلی الله علیه وسلم بسواد البطن یشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ هغه تورو سيزونو د خېټه یو شوا چرات کړي شو معنی تور سيزونه د خېټه اسی شه دي الکه زړه دې ان دا پختور کې دي دې کنه زړه ان پختور کې دلته وی ترلای کلیجا او کل کا وايم الله ما من ثلاث پریرا وايم الله ما من 300 قسم می پر لا بجنو دا 130 کسان الا قد حظ له حظتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیله پارا کټکول یو ایسا من سواد بطنها دغه د خېټه د تور سيزونو نا یعنی اني او د پختور ګنا کلیجی مریجی ان کان شاهدن آتاه کچر دل تسوق موجود نه اله ورکا یا وان کان غائبا خبا حاله اینوا پختور کیو زړو 130 کا ساملا چې څومره موجودو اغیلم په ورکړه او چې کم پاتې غایب اغیله پر خدا ثم جعل منها قصعتين او بیا د دینه په کې دوه غټه کاسي فاکلنا اجمعون وشبینا مګه خماړو شو وفضل فی القصتين او صفات شو په کاسه کې فعملت ولا بین او کما قال نور ما بوخ باندې سور شم کوړه مې وړه ماشاء الله دې ته معجزه پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربس اباب ترزا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الاسودين مراد التمر والماء دستاسو لحاظ غازه کته تاسو کاجی کسان تله زه 12 بجې شو کنه سبق زما مخه پاتې نه خو بهر امعاود پر ما کتابونو مراوړي بمباري